بسم الله الرحمن الرحیم. نن دلته کې په د اوس ډي ای په دفتر کې د لایو سټاک پروګرام تحت زمونږ چې کوم پروګرامات دي په هغه کې دا یو لایو سټاک کې مونږ نن اتیش کسانو له دلته کې ټریننګ ورکو د بیزو په ساتنه باندې چې دغه بسنګ بهترین طریقې سره ساتل کیږي. د اوس ډي ای د دې پروګرام تحت به مونږ اتیش زمینداران چې کوم دي غریبانان چې کوم مونږ ایډنټیفای کړي دي د 15 کلو نه هغه ته به مونږ اوس د بیزو پراخمي کوو. خو د ترانسپیرنسي د ساتلو لپاره زموږ طریقې کار څه داسې دی چې دغه کم کسان دي دی به اوس ځان له په خپله خوښه باندې په خپل کلي ګاونډ کې بلار بیزې خوښوي او دی به ورسره خپل ریټ کوي، دی به په خپله خوښوي او بیا به زمونږ چې کم کس دی هغه به ځي او هلته کې به هغوی ته هغه پیمنټ کوي چې په دې کې دا خبره بالکل را نه شي چې یا خو دا بیزه د دوی خوښه نه وي او یا په ریټ باندې د دوی څه مسله وي. نو مونږ وایو چې ترانسپیرنسي د 100% انشور شي. د دې پروګرام تحت زموږ پالیسي دا ده چې یو خو د دې کې شرایط دا دي چې کم کسانو له مونږ ورکو دي به د نشاور سیزونو خلاف مونږ سره په کمپین کې سالي چې د نشو په استعمال کې کمی راشي. ماشومان کم از کم دی بچ ساتي چې دی په نشو راو نړي په ماشومانو باندې سبق وي او دغه شانته په خپل کلی گاوند کې بعد نور خلکو سره د خیر ښېګړې او د اصلاح پروګرام کې مونږ سره ایسالي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم جی ډاکټر حسین علي دی او زه د دې رستم علاقې سره تعلق ساتم. جی نن مونږ دلته د اوس ډي ای په غونډه کې را جمع شوي وو. دلته مونږ فارمر له چې کوم دی نو یو ګیدرینګ کړی دی، افطار پارټي هم کړې ده. بیا د هغوی چې کوم دی نو پروګرام و د دې باره کې چې مونږ وله به درې بلار بیزې ورکوو او د هغې په باره کې زمونږ کردار پکې دا و چې مونږ هغوی ته د هغې خصمانه او د هغې د پال پرورش طریقې ورته وښولې، د هغې د بیمارو نه م آګاه کړو، د هغې د پراپر ویکسینیشن په باره کې م ورته دغه ووایو. دا ټول ټریننګ هم وله ورکړو او د هغې په بابت کې بیا اخر کې م ورته ووایو چې د دې دپاره به تاسو د شیډ بندوبست څنګه کوئ، دا به په کور کې څنګه ساتئ، د دې دپاره به څه دغه کوئ، څه خصمانه به وله کوئ. په هغې ټولو طریقو باندې دې مونږ پویه کړو او د هغې نه پس چې کوم دی نو مونږ به دې له اوس درې بلار بیزې زمونږ د خپل ارګنایزیشن د طرف نه ورکوو. دا انجینیر والا دی موږ د بیدو کار روان کړی. دا تقریبا 8 کسان د اسلم خان د بانډي دي، د خدای تعالی غریبانان دي. د دې په کور کې د بیزې څه نور څه مخه نه دا 8 بیزې به ورله ورکوي، درې بیزې به ورله ورکوي، یو به ورله چیلې ورکوي، 3 به ورله بیزې ورکوي. د دې نور سایستین او دا ورله دې اوس ورکوي. د انجینر نه موږ ډېر په دې خوشحاله یو. یوازې دا نه دې نه مخکې موږ له 7 تنو له چا له دې نه مخکې 7 کسان 7 تنو له بیزې ورکړي دي، د هغې نه مخکې 6 تنو له دغه ورکړي دي، تخمونه ورکړي دي. مونږ له چې دی نو یو اسکول زموږ اسکول د سره نه و دې کول وکړی، اوس پکې 80 واړه سبق وي ماشاءالله. 2 استادان دي پکې لکه ایم بي اے صاحب دی، ایم این اے صاحب دي ته ما دغه کړی و، درخواستونه جمع کړي وو. دې مونږ له اسکول نه و کړی، ده ما له اسکول لا کړی دی. اوس دا د لار ده 22 فوټه پلان کوي لار، د سبا نه پې شروع کړه لار راته جوړوي پخوي راته انشاءالله تعالی. د دې مونږ ډېر شکرګزار یو. او لکه دا کسان دي دا چې چا له بیزې ورکړي دي ګوره بالکل بې عصري دي، د دې نه بیزې شته غریبان. دا څنګه یو غټه هستي ده چې موږ له 3 بیزې راکوي، په دې موږ ډېر زیات خوشحاله یو. نن چې کنه ټرېننګ راکړو ټرېننګ موږ څومره پیدا وکړو، ډاکټر صاحب راغی. لکه موږ د غرونو خلک موږ سره دوایانې نه وي، بیزه چې وپړسېږي یا غوا وپړسېږي نو موږ خدای پاکه څه سپېرکې په کور مړ څه هغه وایي چې یاره اسانه طریقه تخیم ولګئ، شړشم تېل وګورئ یو پیاله او سوډا پکې واچوئ او هغو ته ورویئ ټیک ټاک پشي. لکه دا پیدا خو پکې موږ نن دا زده کړه که نه، لکه دا موږ راغلي دې ډاکټر نه خو دا زده کړو. نو لکه دې موږ د دې نه ډېر زیات خوشحال یو، موږ ډېر غټ کارونه وکړو. شکریه. زه داود خبرې کوم د مچي عمر ډیر نه د باچا صاحب ځای کې موږ راغلي یو. د انجوز والو مخکې هم زموږ په دې علاقه کې ډېر غټ کار شروع کړی دی او اوس بیا لګیا دی زموږ دپاره غټ محنت کوي او لکه ډېر غټ کار وکړو. دې غریبانانو خلکو له 3 بلار بیزې ورکوي، زمیندارو لپاره سرې تخمونه ورکوي، هر څه لکه موږ سره ډېر غټ امداد وکړو او نور هم کوي لګیا دی. څه وجه ده چې زموږ د غریبانان ښه شي، زموږ د علاقه ترقۍ کې روانوي او زموږ غریبانانو لپاره فایده ده. نو موږ د ناظم صاحب ډېره غټه شکریه ادا کوو او د خپل پوره ټیم چې زموږ سره ډېر غټ هیلپ وکړو. چا له 3 بیزې، چا له تخمونه، سرې، سپریګانو پورې. دې سره به زموږ د غریب خلک ښه شي، لکه د غربت په ختم شي. الله پاک په دوی باندې رحم وکړي چې دوی دا بیزې وساتي. بل د بیمارۍ باره کې زموږ نن میټینګ و په دې ځای کې او هغه هم لکه د بیزو د بیمارۍ دپاره دوايانې ډاکټر صاحب دپاره هغه ټولې خبرې لکه زموږ د وړاندې وشوې. نو انشاءالله موږ امید لرو چې باچا صاحب د دې کار له نور توجه ورکړي نو زموږ د غریب خلک به ډېر ښه شي او ډېر ترقي به وکړي.